د ژوندون راول تلویزیون درنو معزز لیدونکو سلامونه نیک هیله و احترامات میمونه دوستان فرهاد صافی زل به استاسو بدن چوپړ کې مو تاسو ته د ونې د ژوندون ملما د خبرونه د قربت ویړ لرم درنو مینوال د خبرونه تاسو د ژوندون ملما د خبرونه پاک له بشپړ معلومات ریښ په خبرونه کې تل منګه د هیواد په کچه باندې د هیواد سیاسي فرهنګي نظامی علمي ادبي سیرو سره خو مشرانو سره په ټوله کې منګه د هیواد په کچه باندې د خدمتګارو فعال او هغه سیرو سره منګه د ژوندون ملما خبرونه جوړو چې د ولسته افغانستان ته افغانانو ته په ټوله کې په میدان پرختندوالي او په صداقت سره کار کوي خدمت کوي د دې ونې په خبرونه کې منګه همداسې د تیرو خبرونه په څیر او هم د تیرو څیرو په څیر داسې او څیر ځان سره لرونن په خبرونه کې چې د تل هڅه کوي چې ولس لپاره کار وکړي افغانستان لپاره کار وکړي د هیواد لپاره کار وکړي او موږ غواړو چې نن ورځ هم د سری سره وڅېږو د سری پر ژوند باندې پر فعالیتونو باندې پر لاسترونو باندې پر خدمتونو باندې پر راتلونکو موخو باندې تاسو بشپړ معلومات وړاندې کړو همدا مهال موږ د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا په انګړ کې یاستو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نو زه غواړم چې د خبرونې په پیل کې یو شمېر د سیرې لنډ تصویرونه تاسو ته نشر ته وسپارم تر څو تاسو ته هم د برسېره او جوت شي چې د دې ونې د ژوندون ملما خبرونه چاته ځانګړې شوې ده په هیله مې تاسو هم را سره د خبرونو تر څو پورې ملتیا وکړئ او زموږ سره پاتې شئ دوستانو به هم راغلاست لنډه کتنه وه د کومې سیرې پاک له مې یادونه کړې وه تاسو ته یو شمېر لنډ انځورونه او هم ویډیو کلیپونه نشر ته وسپارل شو په ټوله کې تاسو ته برسېره او جوته ده چې د دې ونې د ژوندون ملما خبرونه زموږ د هیواد کومې سیرې ته ځانګړې شوې ده بیا هم د دې ونې وړ بولم چې د دې ونې د ژوندون ملما خبرونه موږ ځانګړې کړې ده ښاغلي الحاج محمد اجمل عمر ته د ننګرهار ولایتي شورا غړی او همداراز مرستیال جناب محمد صاحب تاسو ته د ژوندون ملما په خبرونه کې راغلاست یو کور مودان چې زموږ بل نه ومنله خپلوار سره تاسو ته ښه راغلاست بخیر راشئ هر کله راشئ د ژوندون تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپل احترام سلامونه وړاندې کوو نړۍ کوم دا چې دوستانو موږ یو اصل لرو په خبرونه کې کومه سیره چې موږ سره ګډون کوي په خبرونه کې بیا هم کومه سیره چې موږ د ژوندون ملما خبرونه ځانګړې کېږي نو موږ خبرونه کې او هم د خبرونو پیل کې موږ د سیرې پاک له تاسو بشپړ معلومات وړاندې کوو د خبرونو په پیل کې زه غواړم چې د جناب باون صاحب پاک له دوی د پیژنګلوي پاک له همداراز دوی د زیږېدو د ځای نیټې پاک له همداراز دوی د کورنۍ پاک له تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړم چېرته زیږېدلي یاستئ د هېواد په کومه سیمه کې په کومه ولسوالۍ کې د کلي کور او همداراز د نورو مشرانو پاک یادونه وکړئ غواړم چې خپل ځان هم معرفي کړم محمد اجمل عمر د محمد انور خان شهید زوی او د نیکه نوم مې علاقهدار محمد عمر خان و شیرزاد ولسوالۍ د کودخیلو په کاریه او د سرکوټ په کلي کې زیږېدلی یم او د شیرزاد ولسوالۍ پورې تړاو لرم او اوس د ننګرهار ولایت شورا مرستیال یم کوم کال کې زیږېدلی یاست جناب تقریبا نو د انقلاب په وختونو کې یو کلن ومه خو که اوس هغه ته راشو یو څلوېښت کاله مو تقریبا برابرېږي لا ځوان یاستئ د ځوانۍ پړاوونو کې یاستئ د زده کړو په هکله یادونه وکړئ د زده کړو پیل مو له کوم ځای څخه وایه همداراز د هماغه کلي کې چې زیږېدلي وئ هماغه کلي کې تاسو وغوښتل چې په زده کړو باندې پیل وکړئ که نه دا چې زه په لکه څنګه چې مخکې مو یادوري وکړه د انقلاب وختونه وو او انقلاب کې یو کلن ومه چې پلار مو شهید شو او موږ پاکستان ته کډوال شو او هجرت مو پاکستان ته وکړلو دا چې عمر مې کم و نو اوس مو یادېږي چې د مهاجرو مکتب و په پېښور ایالت کې او هلته به هغه پړچینار ساحه کې چې موږ پراته وو سدي په نوم کلی نو د عیسی باجي نظیر چې ماتره و د هغه کیمپ و هلته د مهاجرینو یو ابتدایي ښوونځی و په هغه کې مو زده کړې پیل کړلې او بیا کله چې پېښور ښار ته راغلو
نو پېښور ښار کې مو په پاکستاني مکتب کې زده کړې پیل کړلې او بیا پېښور کې د سید جمال الدین افغان د لیسې نه فارغ شوم او د لیسې نه وروسته مو پېښور کې بی بي اے وکړله او بی بي اے نه وروسته نو بیا کاروبار مو هم پاکستان کې درلودلو او بیا خپل کاروبار کې مصروف شولو بالاخره چې دوبۍ او سعودي کې مو کاروبار کولو او په افغانستان کې نو بیا په افغانستان کې هم لیسانس بل واخیستلو په ننګرهار کې. ډېر معمولا د انسانانو موخې ډېرې وي کله هم چې انسان لوړو زده کړو ته رسېږي او یا هم د ښوونځي په دوره کې وینو د انسان په ذهن کې ځینې پلانونه ځینې طرحې رامنځته کېږي. ستاسو د ژوند تر ټولو ستره موخه څه وه؟ آیا خپلو هغه موخو ته رسېدلي یاستئ تر دې دمه که نه اوس هم هلې ځلې کوئ تر څو هغه موخو ته ورسوئ ځان چې تاسو یې په زړه کې لرئ؟ دا چې بدبختانه په افغانستان کې جنګ و او موږ کډوال شوي وو مهاجر شوي وو په بل هېواد کې مو ژوند کولو ستونزې مو زیاتې وې مشکلات مو زیات وو او دا چې پاکستان و خپل هدف نشي ټاکلی په پردي هېواد کې چې هلته مهاجر اوسېږي نو څومره کړاوونو سره موږ ته ګرېوان وو خو بالاخره چې زه او کورنۍ مو ټوله تر ماسټرۍ او دوکتورا پورې په پاکستان کې درسونه وکړله او کله چې خپل هېواد ته راځو نو په خپل هېواد کې به سړی د احساس د ارامۍ احساس کوي چې دا مو وطن دی دا مو خاوره ده او دلته باید زه خاورې ته هم څه وکړم وطن ته وکړم او ولسونو ته وکړم بیا مو دلته یو هدف د ژوند کله چې مهاجر و خو سړی خاص هدف نشي ټاکلی پردی وطن دی پردي غلامي ده او پردی هېواد دی خو کله چې خپل وطن ته راغلو نو دا موقت یو هدف وګرځولو چې د ولسونو خدمت او د الله رضا حاصله کړو نو الحمدلله یو څه نه څه هدف چې هغه د ولسونو په نمایندګۍ و چې ولسونو ته خدمت و دا مو د کور نه سیاسي لحاظ باندې نمایندګي وه چې ما نه مخکې لکه مخکې مو چې یاداوري وکړه په اوله دوره کې زموږ بل طرز موږ د کورنۍ و د موږ د قوم نه د ولایتي شورا د ولسونو خدمت کې او دا ځل یې ولسونو اعتماد او باور په ما وکړو زه رالم او انشاءالله هدف مو شته چې موږ خپل د ننګرهار د ولسونو دپاره د خدمت مصدر وګرځوو تر څو وکولی شو چې د ننګرهار نوم هم په مرکز کې داسې روښانه وساتو چې د سولې په نوم د علم په نوم د ادب په نوم د هغه شیان دي چې باید ننګرهار حق لري چې باید وکولی شو او دا ویاړ هم لرم کله چې زه منشي وم په اول کال باندې په ټول افغانستان کې یوه سروې وشوله د ښه کارکردګۍ چې الحمدلله په ټول افغانستان کې په 4 ولایتونو کې ما دویم مقام ترلاسه کړی او دا مقام زما نه و دا د ننګرهار مقام و د ننګرهار د خلکو مقام و هماغه و چې موږ نور هم تشویق کړلو یو بل هدف ته یې راوستلو چې تر څو وکولی شو چې د افغانستان په کې یو ښه رول ولوبو الحمدلله چې بیا زه دا اوس چې کله د مشورتي لویه جرګه وه نو د ننګرهار د ولسونو وټاکلو بیا کله چې مشورتي لویې جرګې ته راغلو هلته هم د مشرقي خلکو رایه راکړله هلته زه د ودرشمې کمیټې رئیس وټاکلم او کله چې ودرشمې کمیټې رئیس شوم د ولسونو ښه نمایندګي مو کړې د هغه کلیپونه به زه تاسو ته انشاءالله په مطبوعات لارې هم تاسو ته به درکړم تاسو سره به شیر کړم چې موږ هلته د ولس څخه نمایندګي کړې ده او په مرکز باندې مو مرکزي اداره پر جمهور مو د خپل د ولسونو حق څخه غوښتی دی او دا د ولس نمایندګي دی چې موږ د هر چا نه د ولسونو حق وغواړو نو کلیپونه مو انشاءالله ویډیو تاسو ته درکړم بل د دې ترڅنګ کله چې د هدف دپاره راځي نو موږ سره د خپلو خلکو دعاګانې د خپل مور دعاګانې دي د خپل دوستانو دعاګانې دي او خلک چې موږ ته همیشه دعاګانې کوي د هغو دعاګانو په ترڅ کې الله پاک موږ مخکې بیایي نو یو بل هدف چې زموږ په ذهن کې نه و الله پاک موږ هغې مقام ته هم ورسولو زه د مشروعیت
مشورتي لوی جرګې چې یو 50 کمیټیانې وي او یو 50 رئیسان وو دوی په خپل منځو کې انتخابات وکړل او الحمدلله په یو 50 کمیټیانو کې زه هم هلته هغه انتخابات مو وګټل خلکو باندې کمیټو باور وکړو زه د مشورتي سولې وزارت چې یا د ډاکټر صاحب عبدالله د مصالحې شورا چې ده د هغې عمومي مجمع انتخابي غړی یم د مرکزي د رهبرۍ نو دا چې اوس نږدې وخت کې به هم اعلانېږي خو یو ځینې سیاسي کمیسیون دی خو موږ انتخابي غړي هلته چې لوی جرګه کې انتخابات مو وکړل بیا یو بل مقام مو وګټلو هغه هم د خلکو دعاګانې د خلکو خدمت برکت و نو اوس د هغې غړی هم یم انشاءالله ولسونو ته تبریکې هم د دې ورکوو او انشاءالله د ولسونو نمایندګي به هلته کوو تر څو څه خلک وکولی شو چې د ننګرهار چې د سولې کور یادېږي ننګرهار چې د مشرۍ کور یادېږي ننګرهار چې د علم او د ادب کور دی او وکولی شو چې په مصالحې شورا کې هم یو رغنده رول ولوبوو هم طالبان دې ته قانع کړو هم حکومت باندې فشار دا واچو چې نور جنگ د حل لار نه ده جنگ تباهي او بربادي ده او موږ د خپلو د مشرانو د خپل د نیکونو هغه لاره چې د جرګو مرکو لاره ده او ننګرهار چې د سولې نوم یادېږي موږ وکولی شو چې د سولې غږ د ننګرهار مرکزي رهبرانو ته ورسوو او وکولی شو چې هغې کې دغه سره خپل مثبت پیغام شریکو او مثبت حق خلکو غږ چې کوم دی او هغه طالبان ته ورسوو او طالبان هم دې ته راضي کو قانع کو ځکه هغه هم د بله هېواد نه دي موږ دغه مو ژبه ده دغه مو ایمان دی دغه مو اسلام دی او دغه مو ټولنه ده نه هغه د بل ځای نه راغلی نه موږ د بل ځای نه راغلي یو دا منو چې هغه په بل ځای کې اوسېږو موږ په خپل وطن کې اوسېږو تر څو موږ هم لږ انزوا طرف ته لاړ شو لږ ګذشت وکړو کله چې ګذشت کېږي نو څورې خبرې مخته ځي او که احیانا ګذشت ونه شي نو حالت خو ورځ تر بل خرابۍ طرف ته روان دی کوشش مو دی چې حل لاره ورته پیدا کړو نړیمنه کومه جناب وکیل صاحب لا وزلیږي په چارو کې دلته راځو پر دوو مسایلو باندې ستاسو نظر اخلو یو دا چې تاسو ځوان یاستئ او په ځوانۍ کې تر ډېره خپلو موخو ته رسېدلي یاستئ د کامیابۍ هغه پړاوونو ته رسېدلي یاستئ یو دا چې د ژوند معمولا د کامیاب انسانانو تر شا د یو کس لاس وي د کورنۍ د ځینې غړو لاس وي د ځینې ملګرو لاس وي ستاسو تر شا د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د چا لاس و د چا د خوا نه ډېر زیات هڅول شوي یاستئ بله برخه دا چې څنګه یو ځوان کولی شي یو انسان کولی شي چې خپلو موخو ته ځان ورسوي غواړم چې ستاسو له تجاربو څخه نورو ځوانانو ته نورو هېوادوالو ته څه معلومات وړاندې کړئ ښکلې خبرو ته اشاره وکړله او ښکلی سوال هم دی او باید موږ احسانمن هم د خلکو اوسېږو چې موږ یې هڅولي یو دې کار ته او د کامیابۍ پړاو پورې ورسولو زه مننه کوم د خپل ولس نه چې زه یې وهڅولم بیا مشخص زه د خپل ورور نه چې هغه انجینر صاحب نادر عمر نومیږي او ماشاءالله دوه ماسټریانې او دکتورا لري او ډېر پیاوړی سړی دی او همیشه یې زما په کامیابۍ کې مستقیما ډېر لاس لري او ډېر رول لري او همیشه یې زه تشویق کړی یم هم په مالي لحاظ باندې هم په سیاسي لحاظ باندې هم علمي لحاظ باندې هغه نیمګړتیاوې چې ما ته همیشه د کشر د ما ورور دی خو د زوی غوندې راته وایي چې ډېر مینه کوي چې که دغه شی دغسې وشي دا به ډېر ښه او واقعیت دی چې هغه نیمګړتیاوې چې ما کې وي د ورونو او خصوصا هغه ټیم چې زه لرم هغه دوستان چې زه فی الحال لرم ځکه چې موږ نیمګړي یو انسان نیمګړی او سړی چې کامیابېږي په دوستانو په یارانو کامیابي او خپل ټیم باندې کله چې یو نیټورک موجود وي یو ټیم موجود وي نو هغه خپل هدف ته مقصد ته دوستان یې رسوي خپله که موږ قسم نه او دوستان دې ته تشویقوي دې ته یې رواداري چې هغه کوم ټارګټ چې دوستانو ته ټاکلی یا خپله ټاکلی هغه دوستان هغه ځینې هغه پړو ته یې رسوي زه مننه کوم د خپل ټیم نه خپل نیټورک نه او د خپلې کورنۍ د ورونو نه هغه ورور چې ما سره همیشه په دغه کې مالي او جاني همکاري کړې ده او قرباني ورکړې ده خپل د کورنۍ نور مشران نه چې هغه د ما کورنۍ نور مشران دي تره زمن مې دي مشر عیسی حاجي نجیب دې خدای وبخي الله دې اوس د جنتونو سردار کړي هغه ما سره مینه هم کوله او هغه همیشه تشویق کولم هغه به راته ویلې چې زه یو څه وړتیا او ځینې شیان تا کې ګورم چې ته دې وړتیا لرې چې ته ولس ته کار وکړي ولس په ځان راټول کړي او وکولی شي د خپل کورنۍ نوم وساتي او
ننګرهار کې لکه څنګه چې مشران ځلیدلي او ته هم د خپل کور په نمایندګۍ وځلیږي، د خپل قوم نوم ښه وساتې. او الحمدلله زه ډاډ ورکوم خلکو ته چې ستاسو د سکرین د لارې ما ګوري او د دوی هغه باور چې په موږ کړی باور اعتماد یې هم وساتم او ډاډ هم ورکوم چې زه به همیشه ستاسو په خدمت کې اوسېږم. که زه وکیل وم که نه وم، که زما کورنۍ کې څوک وکیل یو که نه، همیشه باید د خپلو ولسونو په خلاص تندي باندې خدمت وکولی شي. زه یو ځل بیا مننه د خپل ټول مشران نه کوم، تاسو نه کوم. په دې کې زما په کامیابۍ کې ډېر لاس د مطبوعاتو هم دی. دا چې مطبوعات همیشه ما سره ډېره همکاري کړې ده، همیشه د اخلاص لاس یې راکړی دی او مثبت لاس یې راکړی. کله چې چېرته مسله پیدا شوې ده دوی ځان رسولی دی او موږ هم دوی ته لبیک ویلی دی او همیشه دوی ته موږ جوابګو پاتې شوي او زما غږ یې انعکاس ورکړی دی او ولسونو ته یې رسولی دی. دا چې نن زه څه یم نو د دې تر شا یو غټ لاس هغه د مطبوعاتو عزیزانو دی. هغه ټول مطبوعات چې په افغانستان کې دي او ښه همغږي ما سره کړې ده، زه به یې یو بېلګه درکړم. زه کله چې سعودي ته لاړم، عمرې ته لاړم، نو عمره مو کوله. نو د کوم ادرس نه د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر چې په جده کې و نو هغه خبر شوی و چې اجمل عمر چې ننګرهار نه وکیل دی او هغه راغلی دی. نو زما نمبر یې د دوستانو نه پیدا کړی او دوستانو رابطه وکړله چې وغواړم نمبر ورکړو که نه. نو ما یې ولې تاسو کولی شئ چې هغه زموږ استازی دلته و، موږ به هم نږدې ورسره مشرف شو وګورو. تاسو باور کوئ کله مو چې هلته د دې خولې نه دا خبره واورېدله چې د ننګرهار هم نه و، د بل ولایت نه و، نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې واقعیت زموږ په کامیابۍ کې یو ډېر لوی لاس هغه مطبوعات لري. او موږ چې کامیاب وي د مطبوعاتو په ادرس زه تاسو نه مننه کوم، ستاسو د تلویزیون نه مننه کوم، ستاسو د همکارانو نه مننه کوم. ما سره په اوایلو کې یون صاحب د یاد په خیر او غواړم چې یادوري مو کوم کله به چې ګردې امیر جوړېدلو کابل کې به خصوصا همکارانو ته ویلې چې ګورئ وکیل صاحب راوغواړئ او وکیل صاحب د ننګرهار په وضعیت باندې حاکم سړی دی او حقایق وایي او د ننګرهار مسایل نه پټوي. او همیشه مو دا همکاري موږ د دې سره کړې چې مسایل ته لاسرسی باید موږ هم ولرو، مطبوعات هم ولرو، تر څو هغه شیان چې پټ دي ولس ته باید روښانه شي. او په دې کې لویه کامیابي، لویه د نورو ټولو تلویزیونو ټول مطبوعات ته زه د مطبوعات نه مننه کوم. نړیمنه کوم جناب معاون صاحب کورمودان، د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم چې یو شمېر نظریات ستاسو په تړاو باندې، ستاسو په هکله، ستاسو شخصیت او همدارس ستاسو د کړنو او فعالیتونو په هکله باندې ما د ځینې ولسونو سره خبرې کړې وې. د دې څخه وړاندې چې دلته راشم او مرکې باندې پیل وکړم، البته ځینې موکلینو سره ما وغوښتل چې ستاسو په هکله زه خبرې اترې ولرم. که چیرې ستاسو خوښه وي چې دغه نظریات دمګړی وګورو د درنو هېوادوالو سره، تر څو زموږ ولس ستاسو د شخصیت په هکله خپل نظر له موږ سره څرګند کړي. مهرباني. درنو لیدونکو، اوس هم زه یو شمېر نظریات چې د جناب وکیل صاحب په هکله چې ما ترلاسه کړي، دغه نظریات په ګډه سره ګورو. زموږ د ولسونو سره مرکې وي. زما البته لنډ کلیپونه دي، نو په دې کلیپونو کې د وکیل صاحب همداراز دوی د کړنو، همداراز دوی د شخصیت او د لاسته راوړنو په هکله، البته په ټوله کې د ولس هغه اند او فکر د دوی د فعالیتونو په تړاو باندې چې ولس آیا د دوی څخه رضایت لري او که نه لري، د بېلګې په ډول یو څه نظریات دي. دغه نظریات په ګډه سره ګورو. د هیله مې چې بیا هم تاسو سره مل واوسئ، د خبرونو تر وروستیو پورې. وکیل صاحب نه موږ راضي یو چې په هر وخت کې یو په دې نه چې د ننګرهار چې هر سړی د ولسوالۍ نه دی، لکه شیرزاد ولسوالۍ د هر ځای کس چې ورته راغلی د ورسره منډه کړې، په هر ځای کې منډه ترړه ورسره کړې د غونډ ننګرهار دپاره حاکم دی او ګرځېدلي هر سړي سره منډه کوي، ترړه کوي. څومره چې د وکیل صاحب کړنې او خدمتونه دي په ننګرهار کې تر ډېره پورې یو روښانه او ځلېدلی شخصیت دی، ټولو ته ښکاره دي او ټول په دې ټول ګواه دي چې ننګرهار کې د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر تر ډېره ځلېدونکی ستوری دی او ښه خدمتونه یې کړي. الله رب عزت فرمایي ان الله یأمرکم، الله رب عزت تاسو امر کوي چې تاسو خپل امانات، خپل د ملت دپاره واکداران او اختیارات هغه چاته ورکوي چې هغه یې اهل وي. او سل فصل الحمدلله د عاجز مبارک دا صفات د اهلیت، د وکالت او د مشرۍ الحمدلله د هر مظلوم او د غریب او فقیر هر سړی چې راغلی د وسره سریج ګنټو کې دا منډه کړې خامخا. او ملت همدغسې وکیل باید چې انتخاب کړي چې هغه د ملت خادم وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سید القوم خادمهم، مشر د قوم خادم د قوم وي.
بیا هم خراغلاست درنو مینوالو لکه څنګه چې یادونه شوې وه چې موږ نن ورځ د جناب وکیل صاحب سره په دفتر کې به هم بحث ولرو نو البته د خبرونو په دې برخه کې موږ کاري بحث لرو د معاون صاحب سره یو ځل بیا د یادونه وړ بولم چې د دې اونۍ د ژوندون مېلمه خبرونه موږ ځانګړې کړې ده ښاغلي الحاج محمد اجمل عمر ته د ننګرهار ولایتي شورا غړی او همداراز مرستیال او هم معاون صاحب د دې څخه وړاندې چې تاسو دلته په دنده وګمارل شوي بیا هم د ولس په رایو باندې دلته راشئ نور په کومو چارو باندې بوخت وئ د ولایتي شورا د انتخاباتو نه کله چې ځان مو کاندیدولو د هغې نه مخکې په شخصي تجارت کې بوخت وم او هغه شخصي تجارت چې د کلونو را په دې خوا چې موږ ته د خپلو مشرانو نه را پاتې دی او هغه کې خپل چارې مو مخته وړلې هغه ذهنیت او هغه موخه چې تاسو د شخصي کاروبار نه راغلی د سیاست ډګر ته اوس مهال د ولسونو سره ستاسو تر ډېره اړیکې دي او همداراز د ولسونو سره ستاسو ناستې کېږي معمولا موږ چې کله هم دفتر ته راغلو نو دلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه یعنې په ټوله کې د شخصي کاروبار او یا هم د شخصي تجارت تر څنګه موخه ده چې تاسو باید ولایتي شورا ته راشئ لکه څنګه چې مخکې مې یاداوري وکړله چې موږ ته تجارت د خپلو د کورنیو مشرانو نه را پاتې دی او سیاست په ډګر کې هم همدغسې کورنۍ په سیاسي مسایلو کې پخوانه داخله ده زما نه مخکې په ننګرهار ولایتي شورا کې زما تره زوی چې طاهر ظاهر نومیږي هغه د ولایتي شورا وکیل و بیا مرستیال پاتې شولو د هغې نه وروسته هم خپل کورنۍ ولسونو دا وپتېله چې دا ځل انتخابات دپاره په موږ باندې دوی اعتماد او باور وکړلو هغه ډګر چې پخوا موږ ته د خپل پلار او د نیکونو نه پاتې دی کله مخکې لاړ شمه د خپل کورنۍ سیاسي بیکګراونډ ته نو تقریبا هغه د نیکونو د غور نیکونو نه دغه سیاسي یو ډګر پاتې دی چې خصوصا په ننګرهار کې او بیا مربوطه په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې چې پلار مو خدای دې وبخښي چې په دغې د روسانو په جګړه کې په اشغال کې هغه شهادت ترلاسه کړلو شهید شو بیا مو په مکمل باندې موږ مشر بل تره دی چې زابي صاحب ظاهر نومېدلو د وخت دوه دورې مستوفي پاتې شولو د ننګرهار ولایت مستوفي و او د هغې نه مخکې مو هم مشر تره حسني الله ټول وبخښي سیب حاجي نذیر چې په افغانستان کې د ننګرهار د خلکو ښه رهبري کوله او د هجرت وخت کې په پاکستان کې د ټولو مهاجرینو نماینده هم پاتې شوی او که لږ وراخوا لاړ شو چې الله دې مونږ نیکه محمد عمر خان وبخښي چې د منطقي او د وخت حاکم پاتې شوی په رسمي دندو کې چې هغه د ظاهرشاه په وختونو کې پاتې شوی نو دغه سیاست فلسفه یا د سیاست بیکګراونډ هغه زموږ د نیکونو نه پاتې دی او تر بالاخره چې دا نن اوسه پورې موږ را رسېږو هم په نظامي برخه کې هم په سیاسي ډګر کې هم په تجارتي کې نو دا ځینې شیان سره تړلي سیاست بغیر د تجارت نه کېږي مجبور یې چې تر څنګ ځان مشغوله کړي مصروفه کړي تر څو هم ځان دپاره هم د خپل ولس دپاره کار وکولی شو که یو سیاست ته راشو نو که سیاست سره څنګ کې دا نور مسایل نه وي نو بیا هم نشو کولی چې ته خپلې پښې ټینګې ولګې او مخ ته لاړ شي ځکه جزوي او یا د حالاتو په پیداوار کې ځینې سیاسون چې را پیدا شوي د حالاتو په تغیراتو کې را پیدا شوي هغه به مختصر ډول باندې هغه ډېر مدت نه نیسي انقلابي مشران را پیدا شي او د وخت تېرېدو سره هغه بیا ختمیږي خو الحمدلله چې زموږ کورنۍ لکه څنګه چې د پلار او د نیکونو نه دغه هم سیاسي ډګر را پات شوی دی هم هماغه نیکه مې چې حاکم و د وخت تجار و که پلار مې و هم په د جهاد تر څنګ د ترانسپورت کار کې او دغسې په وخت کې تجارت یې کولو د جوار ملکونو سره چې کله کله موږ چې اسناد راولو په هغه وخت کې د پاکستان او هندوستان او د ایران کار کولو او تګ راتګ پې کولو نو الحمدلله چې زموږ هغه د مشرانو هغه تګلاره هم غوره کړې ده او د هغو په پل باندې مو پل ایښی یعنې دواړه اړخونه هم تجارت او هم سیاست بله الحمدلله مشرانو خو نه پاتې دي انشاءالله موږ یې دې ته دوام ورکوو او د الله نه دعا کوو چې
هغه د پلار دوستان او د پلار چې کوم لاره وه هغه غوره کړو او په هغې باندې مخته لاړ شو د ولس خدمت وکړو. ستاسو د لا بریالیتوبونه په هیله جناب معاون صاحب په ټوله کې کله چې نومان شوي دغه ذهنیت له تاسو سره و چې یو وخت کې به تاسو د ولسونو استازولي کوئ هغه موخه چې معمولا د یوې موخې پر بنسټ باندې تاسو غوښتل چې نومان شي او سیاست ډګر ته راشئ او په سیاست کې فعالیت وکړئ هغه سیاسي موخو ته رسېدلي یاستئ خپله؟ بلې الحمدلله لکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړله زموږ هدف و موخه د پلرونو او د نیکونو نه معلومه وه. زموږ هدف چې پلرونو هم د ولس خدمت کړی او نیکونو هم په قرباني ورکړ د خپلو ولسونو په خاطر باندې او په دې ډګر کې مو پلار او سره د خپل د کودخیلو عزیزان چې 19 کسان شهیدان ورکړل دغه ولس په خدمت باره کې شهیدان شول تر څو دغه اشغال په خلاف باندې جهاد وکړي او هغوی ته ماتې ورکړي او الحمدلله په دې باندې افتخار هم کوم ویاړو هم ورباندې چې په هغه وخت کې د ولس دپاره قرباني ورکړله او ولس یې د ډېرې غټې بدبختۍ نه نجات ورکړو. زه الحمدلله اوس هم په خپلې هغې د پلار او د نیکه چې کوم اهداف او موخې وي هماغه موخې موږ تر پاتې شوي دي او په هماغې موخو دپاره هدف ترلاسه کولو دپاره چې هغه پلار او نیکه مو خلک ساتلي دي ولسونه یې ساتلي دي او رحم معامله یې ورسره کړې ده د کرم معامله یې ورسره کړې ده او د هغوی په خدمت کې خادمان پاتې شوي دي. انشاءالله موږ هم هماغه اهداف چې پلارونو نیکونو هغه شی موږ نه دی ترلاسه کړی چې موږ پلارونو نیکونو ترلاسه کړی او ترونو مو ترلاسه کړی چې پخوا خو خلکو کې مینه زیاته وه اخلاص زیات و صداقتونه زیات و او هغو ولسونو سره همیشه ډېر اخلاص صداقت او مینه کوله. متاسفانه چې لکه څنګه چې دنیا پرمختګ کړی دی ساینس او ټکنالوژي مخته لاړه ده نو همدغسې دا ځینې مسایل هم که موږ تاسو دنیا مخته ځي خو هغه مینه او محبت کم شوی دی او مصروفیتونه زیات شوي دي نو موږ الحمدلله چې که ډېر هدف ته نه یو رسېدلي خو د پلار او د تره او د نیکه او دغه مشرانو چې زموږ په ولسوالۍ کې همیشه د ولسونو د خدمت په خاطر باندې ولسونو ودرولي وو او موږ ته هم دغه دا چې عمر مو کم دی او ګیرې مو سپینې شوي ځکه د انقلاب وخت کې موږ هم پیدا شو عمر هم دونه زیات نه دی خو هدف دپاره چې ولس اعتماد او باور وکړو د هماغه اعتماد او د باور په فضا کې څه خلک وکولی شو چې د خلکو باور او اعتماد د لاسه ورنکړو. که چېرته موږ د خلکو د خپلو ولسونو د ننګرهار د خلکو د مشرقي د خلکو اعتماد او باور وساتو زه مطمئن یم چې موږ به هدف چې پلار او نیکه او تره مې ټاکلی و هغې ته باید موږ ورسېږو. څومره موده کې چې تاسو د ولسونو استازیتوب کوئ په دې برخه کې او همداراز د کوم مودې راهیسې چې راغلي یاستئ معمولا کوم ډول ستر لاسته راوړنې او فعالیتونه مو ترسره کړي که په دې هکله یادونه وکړئ جناب؟ تقریبا نن 9 کاله مخکې چې کله د ولسونو په خوښه او د ولسونو د اعتماد مو ترلاسه کړلو او ولسونو ته وهڅولو چې ځان نوماند کړو او بالاخره د ولسونو په همکارۍ او د خلکو په دعاګانو او د الله په نصرت باندې مو هغه سیاسي ډګر چې ولایتي شورا ته بریالي اعلان شو. تقریبا 6.5 کاله مو کېږي چې زه ننګرهار په ولایتي شورا کې د ولسونو استازولي کوم. په اوله کال کې چې زه په غوڅ اکثریت باندې منشي وټاکل شوم یو کال مو د منشي دنده ترسره کړله او جناب علی قدر بیا دې په خیر مولوي صاحب عطاءالله الدین والي و چې موږ حلف اوچت کړلو او دا چې ستونزې او مشکلات د هغه نه وخت نه تر اوسه پورې ډېر زیاتې موجودې دي ځکه چې موږ جنګي حالت کې قرار لرو ناامني هماغسې اوس هم ناامني ده مسایل څخه چې پخوا اوس هم مشکلات زیات شوي دي د ادارو سره مشکلات او د ادارو سره ټکراونه حتی تر والیانو سره زموږ په دغسې د ولسونو د خدمت په خاطر باندې چې موږ اکثره په ولایتي اداره کې د ولایت کې د خپل ولایت شورا تر وزرامنو ته چې نظارت رول لرو هغه که د والي کړنې او که د ادارو کړنې نو دغسې مسایلو کې یو څه ناڅه مشکلات راغلي دي او هغې مشکلات په اساس کې موږ خپل د ننګرهار قدرمنو ولسونو ته د خدمت جوګه هم شوي وو خو دا چې لاسته راوړنې څونه زیاتې دي موږ که 6.5 کال کې الحمدلله د الله فضل و کرم سره د ننګرهار ولسونو ته هغه شی چې په کار و هغه به مو نه یې کړی خو باقاعده مو شورا ته وخت ورکړی دی حاضري مو برحاله ساتلې ده او همیشه حاضر پاتې شوي یو او د ولسونو په خدمت کې پاتې شوي یو.
ډېر زیاته مننه کوم جناب وکیل صاحب کور مودان خوشحاله اوسئ لا وځلېږئ په چارو کې ستاسو د لا بریالیتوبونو په هیله زه غواړم د خپرونې په دې برخه کې دوستانو او درنو مینوالو یو شمېر ویډیو کلیپونه البته کاري ویډیو کلیپونه او همداراز یو شمېر انځوریز البوم او یا هم یو شمېر انځورونه تاسو ته د جناب معاون صاحب د خپرونې په دې برخه کې نشر ته وسپارم تر څو تاسو ته هم دا برسېره او جوت شي تر کومه بریده پورې معاون صاحب د ولسونو سره هلې ځلې کوي د هېواد د نظام د وطن د هوساینې او پرمختګ لپاره د کار کوي دا په د بېلګې په ډول به یو شمېر لنډ ویډیو کلیپونه او انځورونه تاسو ته نشر ته سپارو په دې هیله مې چې تاسو هم راسره ملتیا وکړئ د شینوار نه راونیسه تر حصارکه پورې د داعش پروژه چا ماته کړله د ولس ماته کړله قرباني چا ورکړه دغه ولس ورکړله په بمونو څوک ایښودل شو فادي صاحب که دا خلک هم در پرېښی وی که نه کابل نه اوس بیا اخوا د شمالي ولایتونه هم ټول نیولی وی خو دلته د ننګرهار شینوارو ایزانو خوږیاڼیو د دغې خلکو په وړاندې ودرېدل او قرباني ورکړله خو متاسفانه قربانۍ بدل دلته چا ونه لیدلو بیا هم ښه راغلاست درنو مینوالو د جناب وکیل صاحب یو شمېر لنډ ویډیو کلیپونه او همداراز انځورونه تاسو ته نشر ته وسپارل شول دوی د فعالیتونو د کړنو او د خدمتونو او هم په ټوله کې د دوی د لاسته راوړنو دا چې د ولایتي شورا د کړنو څخه همداراز د دوی د مسؤلیتونو څخه یو مسؤلیت او یا هم اصل نظارت او ارزیابي ګڼل کیږي تاسو د ولایتي ادارې ارزونه څنګه کوئ اوس مهال آیا د اوسني ولایتي ادارې څخه تاسو په ټوله کې رضایت لرئ که نه لرئ سره له دې چې اوس مهال په دې سیمه کې امنیتي وضع هم تر ډېره ستونزمنه شوې ده او همداراز هره ورځ دلته هدفي وژنې ترسره کیږي په ټوله کې زموږ ولس یو ډول رضایت نه لري د اوسني حالاتو څخه په ټول افغانستان کې خو د بېلګې په ډول بیا موږ د افغانستان د ځینې هغه سترو ښارونو څخه یادونه کوو په کابل کې همداراز په ننګرهار کې اوس راځو ننګرهار د ولایتي ادارې په هکله ستاسو نظر اخلو د ولسونو د استازي په توګه تاسو د دې ولایت ارزونه څنګه کوئ لکه څنګه چې تاسو په دوه برخو کې پوښتنې وکړلې یو امنیتي وضعیت او د خلکو د حکومت سره همکاري او د ولایتي شورا د ادارو ارزونه دا چې د یو څه وخت راهیسې چې ننګرهار په شل ولسوالۍ کې امن ښه شوی دی کله چې د داعش او طالب خپل منځو کې جنګونه شروع کړل اچین کې داعش سر راجي کړلو او طالب ته ماتې ورکړله او د شیرزاد تر اوسه د هغې نه وروسته حکومت هم د دواړو سره په جنګ کې دخیل و بالاخره حکومت وتوانېدلو چې هم داعش د منځه یوسي هم طالب د منځه یوسي الحمدلله په ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ته اوس موږ ډېر ښه لرو کولی شو شلو ولسوالیو ته موږ تګ راتګ وکړو متاسفانه چې
په ننګرهار کې دغه ستونزې ډېرې زیات شوي دي. داسې ورځ نشته چې موږ په ننګرهار کې 1 2 3 هدفي وژنې ونه لرو، او دا د ولسونو په ذهن باندې، په اذهانو باندې، په مفکوره باندې بد تاثیر لري. او حتی تر دې پورې چې پخوا به موږ په ډاډه زړه باندې په ډاډمن امنیت کې وکولی شول چې موږ به اکثره برنامو ته به مرستګي کوله. متاسفانه اوس په دې ښار کې کوشش دا به هم دی چې ځان لرې وساتو او ډېر تګ راتګ ونه کړو، چې داسې ورځ نشته چې 1 2 3 موږ د ننګرهار مشران یا د ننګرهار مدني فعالان ژورنالستان د هدف لاندې راځي او بیا نظام کې څوک پوښتنه د چا نه کوي. دا چې اوس کوشش مو دی په امنیتي اداره کې پرون هم موږ ناسته وکړله، تېر ورځ مو اداري مجلس وکړلو، نوی قومندان ننګرهار ته د راتګ سره چې خپله مو په سټیج کې د مرکزي حکومت لوړپوړي چارواکي چې ننګرهار ته راغلي وو او سره د ننګرهار محلي ادارې قدرمنه اداره ټوله ناسته وه، نیوکه مو دا وه، اعتراض مو دا و چې بالاخره دلته به څه کېږي او د دې مسؤلیت به څوک په غاړه اخلي. دا روزانه وجن، دا روزانه اختطاف، دا روزانه ترور د دې تر شا چې هر څوک یې ولس غواړي چې دا ولس ته روښانه شي او ولس هم مطمئن شي دلته یوه اداره موجوده ده چې هغه اداره د موږ د سر و مال د حفاظت دپاره، د قانون اساسي د ښه تطبیق دپاره کار وکړي. متاسفانه په ښار کې دا خلا موجوده ده او دوی ونه شو کولی چې ښار کنټرول کړي او د دې لپاره یو داسې میکانیزم، یو داسې تګلاره را پیدا کړي چې هم ولسونه د ارام په فضا کې ژوند وکړي، هم اقتصادي ډول باندې چې ننګرهار یو اقتصادي ولایت دی او ترانزیت لاره مو د پاکستان سره نږدې سرحد لرو او اقتصاد ته مو غټه ضربه واردېږي. نو په دې تړاو باندې مو غوښتنه د حکومتي ادارې نه او مرکزي نه دا وه چې زر ته زر د دې لپاره یو داسې میکانیزم طرحه برابره شي چې ولسونه د ارام فضا کې ژوند وکړي. راځم په دویمه برخه کې چې په ولایتي ادارې سره د خلکو همغږي یا د خلکو رضایت شته که نشته. متاسفانه چې دلته د خلک د محلي ادارې نه ناخوښ دي، دلته اراده لږ کمزورې ده. دا چې جناب امرخیل صاحب دا 5 میاشت کېږي راغلی دی او یو لږ تغیرات هم راوستل په دې مناسبت باندې چې وکولی شو چې هغه خلک چې د دغې چوکیو ټیکهداران بلل شي، واکداران بلل شي او دغه چوکیو ته په میراث کې پاتې شوه، په کلونو دلته رئیسان پاتې شوي، ولسوالان پاتې شوي او فیصله هم داسې وشوله چې ولس دلته بدلون غواړي او بدلون د ادارې نه باید شروع شي. نو والي صاحب هم دغه اقدام وکړلو او دا نیک اقدام و چې شروعات یې د ولسوالانو نه وکړل. 15 ولسوالان چې د ننګرهار وو هغه یې تغییر و تبدیل کړه. بعد یو څو ولسوالۍ چې پاتې دي دا یې په والي صاحب باندې مرکزي ادارې باندې چې هغه هم زر ته زر تغییر و تبدیل کړي چې ډېر زیات پاتې شوي دي. ولس هماهنګي نشته د خلکو سره، ولس خفه دی د خلکو نه او زمونږ یو د طرزالعمل نه یا د لایحې نه یوه هغه دا ده چې موږ د حکومت او د ولس ترمنځ د پول حیثیت لرو. څه خل وکولی شو دغه ولس د خپل نظام او د حکومت سره نږدې کړو او په خوله یې کړو او کوشش اراده مو هم دا ده موږ چې د سهار راځو تر مازدیګره پورې ولایتي شورا کې خپل لوسون ته ناست یو. دوی په دې باندې موږ قانع کوو چې په حکومت کې کمزورتیاوې شته، حکومت کې فساد شته، حکومت کې غفلت شته، حکومت کې اراده نشته د کار. خو تر څو موږ حکومت ته هم دا وښیو چې ولس هلته تا نه خوشحاله کېږي چې ته ولس ته غاړه خلاصه کړي او ولس سره ښه اخلاق وکړي، ولس ته وخت ورکړي او مراجعین په داسې یو ډول باندې رخصت کړي چې هغوی هغه کوم امید په سترګه تا ته راغلي هغه کار دپاره حل لاره ورته پیدا کړي او کار یې وشي. خو موږ کوشش دا دی چې څه خل وکولی شو چې هغه ورونه چې واقع د حکومت نه ناراضه شوي دي او غرونو ته ختلي دي هغه هم ګورې دغه د حکومت د ظلم او د زور او د زیاتینه او د فساد له وجې غرونو ته ختلي دي او کوشش مو دا کړی دی داسې ورځ نشته چې موږ دوی سره خبرې نه کوو په دغې د سولې مسله کې، د نارضایت مسله کې، د حکومت ته د راوستلو باره کې یا د خلکو ستونزې شورا ته راتګ او دغسې موږ په
داسې افسانې چې موږ 2-3 رییسان شورا ته د خلکو د ستونزو په خاطر چې خلک عرضي کوي تاسو بالفعل ولدل چې باندې رئیس دفاع دامې هم راغلی و چې هغه د کابل دویم سړک مسله وه د تورخم مسله وه د بېسودو مسله وه اوس تاسو وکتل د کامې ځان راغلی و چې د کامې او د ګوشتې ترمنځ چې کوم سړک واټن دی هلته ځوانانو سره یو مفکوره پیدا شوې د کامې ځوانان چې وایي چې په کلونو کېږي چې هغه 3 کیلومتره سړک پاتې دی ولې موږ خلک د پامه غورځول کېږو او لنډ سړک چې شپږو ولسوالۍ سره ښار سره نښلي هغه د بېغورۍ له وجې پاتې کېږي او بېکفایتۍ له وجې پاتې کېږي ستونزه او علتونه شته دې په هغه کې موږ د مربوطه ادارې رئیس راغواړو ولس سره یې کینو هغه ولس چې ولس نشي کولی چې رئیس هلته پیدا کړي هماغه ولس دپاره موږ رئیس دلته د دې په خاطر راغواړو چې شته ستونزې راواخلي او هغه دپاره هغو تکینات ورکړي یو حل لاره ورته پیدا کړو او په ګډه باندې دا مبارزه چې هغه د ولس ده او زموږ ده موږ دلته د ولس د خدمت دپاره راغلي یو موږ دلته د ولس د خوشحالولو دپاره راغلي یو موږ دلته د ولس دپاره د رضایت دپاره چې هغه اعتماد او باور په سخته کې موږ ته رایه راکړې او ډېر غټ باور راباندې کړی تر څو هغه باور وساتو اعتماد یې وساتو او د ادارې هغه غفلتونه او کړنې چې ولس ترې ناراضه دی هغه اصلاح کړو او داسې یو تنقید اصلاحي تنقید پرې وکړو اعتراض پرې وکړو چې هغې دپاره هغوی قانع کړو چې دغه ولسونه ته خوشحاله وساتې ته به خوشحاله او که ولسونه خوشحاله نه وي دلته خوشحاله وخت نشي تېرولی ځکه دا حکومت چې حکومتداري کوي په ولسونو حکومتداري کېږي په هدیرو باندې نه کېږي په مړو باندې نه کېږي نو که چېرته ولسونه دوی خوشحاله وساتي ولسونو سره نږدې روابط وساتي ولسونه ځان ته رانږدې کړي ولسونو سره ښه برخورد وکړي ولسونو سره ښه اخلاق وي تاسو وګورئ ادارو ته لاړ شئ که یو د ولس ستونزه یو د مالي مقرري یا د مالي مشکل یا د معاش مشکل یا دغسې یو ځای کې د انکشافي مسایل هغې یا که ځای کې په عدلي او قضایي ارګانو کې مشکل نو هغوی په بار بار د ادارو ته ځي متاسفانه هلته هغه ادارې مربوطه ادارې مشران سره نشي کتلی او که وم ګوري په ډېر تکلیف او ازرده کېږي نو هغوی بیا ولایت شورا ته مراجعه کوي داسې ورځ نشته چې موږ ته ولایت شورا ته په حدود د چې نن پنجشنبې ورځ به تاسو وکتله کله موږ ته د پنجشنبې په ورځ هم 2 او 250 کسان پورې خلک مراجعین راځي په نورو ورځو کې چې هغه هفته او خالي وي یکشنبه ده ډېر زیات مراجعین راځي د ادارو نه ګیلې کوي د ادارو نه شکایتونه کوي او هغه مسایل چې په ولسوالیو کې د هغوی توجه ورته نه کېږي توجه یې موږ ورته راګرځوو او غواړو چې د ولس او د حکومت منځ کې هغه واټن چې پیدا شوی دی هغه رانږدې کړو که چېرته موږ په ادارو کې فساد کوو دې کې هېڅ شک نشته چې ټول پاک نه دي ځکه یو مشکل موږ دا هم لرو چې دغه نظام ته دغه حکومت ته یو غټه ستونزه چالش چې هغه طالب ودایش دی خو وکیلان هم یو غټ ستونزه او مشکلات پیدا کړی ځکه دا خلک دي چې د قانون نه سرغړونه کوي او قانون د پښو لاندې کوي خپل اقارب مقرروي خپل خلک چې دوی د چتر لاندې دي یا دوی دوستان دي ښې او چپ دي هغه ټول په ادارو کې په غیر معیاري ډول باندې ګمارنې کوي هغه سړی چې هغه مسلکي نه وي د وزیر باندې فشار اچوي او راولي خو الحمدلله موږ د نګران ولسونو ته دا ډاډ ورکړی په هر وخت کې مو ورکړی هر کله چې رئیس جمهور راغلی دی او که لوړپوړي چارواکي راغلي ولسونو ته مو ډاډ ورکړی د ادارې په وړاندې مو ورکړی چې موږ به د ادارو نه د باجګرۍ مثال ونه ګرځېږو موږ غواړو چې په ادارو کې باج بند شي دا چې وکیل به یې باج کوي نو متاسفانه دغه خلک دي چې بیا خلک ته نفرت کوي او هغه بیا کله چې دویم ځل ودرېږي تاسو وګورئ چې هغوی بیا ولس په اعتماد او باور نه کوي نو دغه مسایل چې کله موږ د ولسونو حق غواړو یا د ولسونو مدافعین کېږو نو اداره بیا دغه یو تا کوي چې دلته ولایتي شورا اوده په دې معنی چې دې کې هم شک نشته چې ولایتي شورا وکیلان موږ اوس 14 وکیلان یو او نګران کې تقریبا 22 اداري واحدونه دي او دغسې ولسوالیانې دي نو اکثره د خپلو د مراجعینو د کار د خلاصي دپاره یا د ارزیابۍ دپاره یا د نظارت دپاره ولایتي شورا اکثره په ادارو کې ګرځي اداري هیئت چې هغه رئیس دی معاون دی منشي دی د ادارې د انسجام دپاره او د مکتوبونو د خلاصي دپاره او د ولسونو د عرایضو د اخیستو په خاطر باندې موږ همیشه په ولایتي شورا کې موجود اوسېږو او وکیل صاحبان چې ادارو ته ځي دې کې هم شک نه ځینې وکیلان شته چې هغوی دایمي غیر حاضر دي نو یو ورور یې دلته ولایتي شورا کې دی بل ورور یې پارلمان کې دی نو هغه هلته هم دایمي غیر حاضر دي او دلته هم دایمي غیر حاضر دي خو دې کې هم ځینې خلک شته چې هغوی باقاعده حاضري ورکوي د ولس ستونزې اوري د ولس مشکلاتو حل لارې پیدا کوي او موږ اداره همیشه په دې باندې تنقید او اعتراض د اصلاح دپاره کوو چې هغه نیمګړتیاوې په اداره کې موجود دي هغه باید راکمې شي تر څو ولس د دوی نه راضي شي. نړۍ مننه کوم جناب معاون صاحب
رښتیا هم دوستانو د کومو ټکو په هکله چې جناب معاون صاحب یادونه وکړه په دې کې شک نشته چې نن سبا موږ له بده مرغه په خپل هیواد کې د دغه ډول ستونزو سره مخامخ یو که چیرې کوم یو کس د هیواد لپاره د هیواد د سمون لپاره د هیواد د پرمختګ او هوساینې لپاره او بالخصوص د فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي نو لکه څرنګه چې معاون صاحب یادونه وکړل دغه ډول ستونزو سره مخامخ کېږي خیر خپل مبارزې ته به دوام ورکړو جناب معاون صاحب په راتلونکي کې څه کول غواړئ تاسو آیا غواړئ چې په همدې ډول د ولسونو استازولي وکړئ که نه نور پلانونه داسې لرئ چې په نورو برخو کې باید تاسو فعالیت وکړئ آیا غواړئ کله چې تاسو پارلمان ته هم نماد شئ تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړله او د هر چا یو ارمان او هر څوک غواړي چې په خپل ژوند کې یو داسې هدف وټاکي تر څو هغې ته خریدګي وشي خو موږ هدف دلته ولسي هدف دی موږ داسې یو بل که چې د زه په اداره کې وی نو بیا مې ویلی شو چې زما ادارې نه وروسته هدف دا دی چې والي شم او یا مخکې وزیر شم او تر څو مخکې هم هدف دا وټاکي چې که احیانا ولسونه راځي چې زه رئیس جمهوریت لپاره ځان کاندید خو دلته زموږ بیا دغه اهداف د ولس پورې تړاو لري که موږ هدف لرو چې مخکې لاړ شو خو په دغه سیاسي برخه کې آیا ولسونه په موږ باندې سبا ته باور کوي که نه کوي آیا ولسونه په موږ باندې اعتماد کوي که نه کوي آیا په ولسونه زموږ کورنۍ خصوصا موږ وطنداران خصوصا د ولسوالۍ آیا هغوی غواړي چې سبا ما یو بل وظیفې لپاره کاندید کړي یا پارلمان ته مخکې لاړ شو نو دا به موږ خپل اهداف لرو خو دا به د ولس نه پوښتنه کېږي چې آیا ولس دا غواړي که نه غواړي که چېرته د ولس خوښې زه مطمئن یم لکه څنګه چې نن دغه ځکه دا چوکۍ په پیسو نه ده که تاسو وګورئ موږ سره په ولایت شورا کې د ننګرهار ډېر سرمایهدار خلک ولاړ وو دا اوس پارلمان ته وګورئ تاسو اکثره دا اوس پارلمان ته چې راغلي ټول سرمایهدار خلک راغلي دي صراف راغلی دی تجار راغلی دی او دغه چوکۍ خصوصا او ډېر صرافان تجاران ودرېدل چې ډېر په ننګرهار کې سرمایې په هغه لیست کې راځي چې د دوی نه سرمایهدار نشته خو متاسفانه ولس په اعتماد او باور نه ورکړو ځکه دا چوکۍ د پیسو بدل کې نه ده دا چوکۍ د ولس په بدل کې ده که ولس غریب ولس هغه ولس چې څپلکې شکېدلي کالي پیوندونه خوړلي او په سر یې پکول یا ټوپۍ یعنې خو هغه سړی چې ځان ته نه پوهېږي خو هماغه سړی بیا موږ د کامیابۍ مصدر ګرځېږي هغه سړی چې کله اعتماد و باور په موږ کوي او موږ په سختو حالت کې موږ ته رایې راکوي او موږ د هغه خدمت وکولی شو هغه سړی مو ځان نه راضي وکړو شو او د هغه سړي خدمت مو دا نه دی چې موږ د خامخا یو هغه ته یو شی وکړو خدمت دا دی چې هغه د هغه مشکلات راولو هغه مشکلات دپاره یو حل لاره ورته پیدا کړو هغه ورور چې هغه بزګر دی هغه دیکان دی آیا کولی شو چې د هغه دیکانۍ برخه کې هغه د زراعت ریاست سره موږ کښېنوو او د هغه شته ستونزې واوري هغې دپاره حل لاره پیدا کړي هغه اصلي وظیفه مو دا ده چې څه خل وکولی شو چې دغه غریب ولس موږ راضي کړو او آینده کې چې کوم هدف موږ لرو یا ولس موږ ته دا وایي چې که ته د دې نه یوه چوکۍ مخکې ځې نو موږ تا باندې اعتماد باور کوو خو هغه بیا هم د ولس پورې تړاو لري هغه کې پیسې اهمیت نه لري هغه کې اداره اهمیت خاص ونډه نه لري ونډه او اهمیت او توجه بیا د ولسونو دی که ولسونو وغوښتله زه مطمئن یم انشاءالله او دغه ولسونه دي چې موږ کې داسې خاص کمال به نه وي که وغواړم یو ټوکه بم پکې وکړو موږ نه به ماشاءالله په بازار کې د ښه کوارو والا خلک پیدا کړي چې ښایسته به وي او د پیسو والا خلک به هم ډېر پیدا کړي خو دا چوکۍ ته چې موږ په دغې ساده او جامو کې رالېږلي یا په د سپېږیري حالت کې رالېږلي یا په ډېر ښکلي ډېر کمزوري حالت کې رالېږلي یعنې دغه د ولسونو د اعتماد او د باور یو مسله ده چې موږ د هغې د عزت کور ته رالېږلي یو چې د ولسونو په کور په نوم یادېږي او د ولسونو د ننګرهار د ولسونو کور دی نو هلته چې یو سړی د خپل عزت د وقار د ساتلو په خاطر باندې چې د ولس نمایندګي وکړي او د ځورېدلي خلک چې په ولسونو کې پراته دي که خویندې دي میندې دي ورونه دي آیا وکولی شي د هغوی باور ساتلی شي او که نه نو که چېرته باور دې وساتلو زه مطمئن یم دا خلک هغه اعتماد بیا د لاسه نه ورکوي او تا باندې چې کوم دې خلکو هغه یو ځل باور کړی دی د همغې باور په خاطر باندې کولی شي تا بیا پارلمان ته ولېږي او پارلمان کې ته د پارلمان مرستیال شي د پارلمان رئیس شي نو کولی شي دا د ولس پورې تړاو لري انشاءالله دې کې به فیصله بیا ولس کوي دقیقاً ولس به هم ستاسو کړنو ته په کتو سره به خامخا پرېکړه کوي ډېر زیاته مننه کوم کورمودان چې نن ورځ له موږ سره وي جناب معاون صاحب ستاسو وروستی پیغام واخلو ولسونو ته هېوادوالو ته
که چیرې کوم ځانګړی پیغام لري نو مهرباني وکړئ. پیغام ولسونو ته دا دی چې راځئ په ګډه باندې سره د افغانستان د بهبود دپاره د افغانستان د جوړښت دپاره د قومونو د یووالي دپاره کار وکړو او دغه بده پدیده چې جنګ پردی دی او جنګ په موږ باندې تپل شوی جنګ دی دې دپاره ولسونه باید یو اقدام وکړي او ولسونه مو غوښتنه دا ده چې هغه طالب دی هم زموږ ورور دی د دې وطن بچی دی د دې وطن سړی دی څه خل وکولی شو هغه هم دې ته راضي کړو چې دا توپک راکېده او دا قلم راواله راځئ وخت د قلم دی راځئ وخت د ټکنالوژۍ دی تاسو وګورئ موږ همجوارو هیوادونه د ساینس او د ټکنالوژۍ کې څونه پرمختګ یې کړی دی او متاسفانه موږ اوس هم د توپک په زور باندې کار کوو راځئ د قلم په زور کار وکړو راځئ قلم استعمال کړو او د سولې کې بیا هم په ولسونو باندې غږ دا دی چې ولسونه باید خپل غږ راجي کړي ولسونه باید خاموش پاتې نه شي هغه خلک هغه اشخاص هغه ډلې هغه ټپلې چې د انقلاب په ترڅ کې رالویې شولې او دغه مرکزي حکومت د انحصار لاندې راوستی دی دوی د دغه انحصار د خلاصي دپاره کار وکړي چې یو غږ بدرګه کړي او دغه غږ بدرګولو کې هم په طالب هم په مرکزي اداره چې نور موږ د جنګ نه ستړي یو جنګ کې 40 کاله کې موږ خیر مو ونه لیدو تباهي او بربادي مو ولیدله موږ نسلونه تباه شول موږ آینده تباه شوله راځئ نور جنګ بس کو او ولسونه په یو غږ باندې راوچت شي چې موږ نه حکومت دغسې منو او نه طالب منو راځئ دواړو باندې غږ کوو چې راځئ د سولې خبرو ته کښېنئ حل لاره پیدا کړئ هغه شی چې موږ پلارو د نیکونو د پاتې دی هغه د جرګو ننګرهار خو بیا د جرګو کور دی د مرکو کور دی او همیشه ننګرهار خلکو په دې کې قرباني هم ورکړې د سولې مسله کې آی صاحب ظاهر دی خود قدیر دی خدای وبخي تاسو وګورئ چې په ننګرهار کې د افغانستان ټول رهبران یې کېنول او د سولې غږ د ننګرهار نه جوړ شول او په کسر کې دا مسله راکړه او اوس هم په ننګرهار کې داسې مشران شته چې په دغې مسله کې د ولسونو په ډاډ باندې ځکه ولسونه بغیر دوی هېڅ هم نه دي موږ هېڅ هم نه یو موږ جز یو او ولس کل دی او کل چې شی وغواړي هماغه کېږي جز هېڅ هم نه جز تابع د کل دی او کل که وغواړي او کل راجګ شي کل احساس را پیدا کړي زه مطمئن یم چې د افغانستان بحراني حالت ختمیږي او یو باثبات افغانستان به ولرو عزتمنده کورمودان خوشحاله اوسئ نړۍ مننه کوم تاسو څخه دوستانو درنو مینوالو د ژوندون میلمه د خپرونې زموږ خپرونه هم له پای ته رسېږي له تاسو منندوی یم همداراز خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم د دې نور بولم چې د دې اونۍ د ژوندون میلمه خپرونه ځانګړې شوې وه ښاغلي الحاج محمد اجمل عمر ته د ننګرهار ولایتي شورا غړی او همداراز مرستیال ته د معاون صاحب پر ژوند باندې د دوی پر فعالیتونو د دوی پر لاسته راوړنو د دوی پر خدمتونو راتلونکو موخو باندې همداراز د دوی پر زده کړو باندې په ټوله کې د معاون صاحب د ژوند پر ټولو اړخونو چارو باندې تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې شونو له تاسو منندوی یم چې راسره یو ځل بیا د جناب معاون صاحب څخه مننه کوم کور مودان خوشحاله اوسئ د یادونه وړ بولم چې تاسو کولی شئ زموږ د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې هم وګورئ زموږ د ژوندون نړیوال تلویزیون یوټیوب چینل د ژوندون ټي وي افیشل ترنوالنې فعالیت کوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ پلټفونه بیا هم په سرچ کې تاسو کولی شئ چې زموږ د ژوندون میلمه خپرونه که د نړۍ په هر ګوټ کې یاستئ وګورئ او هم ډاونلوډ یې کړئ د بل اړخه بیا زموږ د خپرونې فیسبوک پاڼه او هم پیج د خپرونې د ژوندون میلمه ترنوالنې فعالیت کوي زموږ پیج لایک کړئ او همداراز د خپرونې د لا ښه والي په موخه باندې تاسو کولی شئ خپل نیک نظریات موږ ته واستوئ تر بیا چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم د هېواد د یوې بلې سیرې سره تاسو په لوی او تلپاتې رب سپارم هر چیرې چې یاست نیکمرغه ژوند ولرئ الله مو مل شه د خدای په امان